زما عزیزان اوسګار وخت چې ګوري جمعات لور کوا دا دارالامان دی په دې کې چې څومره وخت تیر کو دغه به دې په کار راځي دینه بار دی چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي نو جمعات کې تنګيږي ما چاوي چې کې نه رونو د دین یو خبره کی کلمې صحیح کی منځونه صحیح کی او د سونه صحیح کی تاسو وایي رښتیا چې نن دنیا په داس کې فرض او واجب نه پیژني اور یو سړی راغی ما ته وی چې ما خو یو نوې خبره وره مالوله ویلې اتلس کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر وبره واړو ما دوه درې کوزې او جامې واغوندم وی بولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې نو مولانا څه دا غړغړې پکې شته مال اتلس کاله د واده وشو وی چاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې وبره خکل دا دې نه دي کړی ویل نه مال اتلس کاله وشو چې کور دی وران یو منځ دې نه دی شوی او اتلس کاله پلیت او مردار ګرځیدل دوی په ایمان په غسل کې تاسو فرض او واجب پیژنئ واده کړی خزه زمونږ نه پیژني خزه کني لا شي کورونو ته او ټرایو کوي خزه چې لامبي کمسای ممسای پرانیستی نه په دې سرم داسې وبواړي تو وایا چې د خزو سمره غن ویختي چې داغه د ویختو بیخونه نه اعلان د شي داغه غسل نه وي ټرایو بیا خزه توای چې ته په غسل کې داسې خلک چې وبوا چې داسې کې او دا چا کړی پوزه کې چې وبوا چې داسې چل کې دا چا کړی وسوای چې خزالم کور وړاندې او ستام کور وړاندې کړی نه ټول پلیت او مردار ګرځي ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلې دا سور پالش دا پلستر دې د نوک د پاسا چې ترسو دا پالش په نوک باندې وي نه غسل وزي او نه او دس کی د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبع الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري د دې وجنا عزیزانو ار وخت الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی قهر نه به ار وخت یریږي او د رحمت نه به ار وخت امید ساتي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله د رحمت نه به نا امیدی نه کې ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله چې وغواړي ټول ګناهونه ورته معاف نو ارزاو چې د قهر نه به هر وخت یره ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي او د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې به لګیاي زلا وخت ډیر دی توبه به وباس که الله د توبې توفیق درنه کی بیا به څه چل دا وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چه دی دا د قهر نیول د پروردگار فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي اوګد مرګ اوګد مرض اوګده بیماری دا رحمت ته په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وای د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې سب کی خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې په نه کرامت خزو کې دا
عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و، ډېر لوی سړی او ډېر لوی مقام ته رسېدلی و. خو تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نن دنیا په دوکه کې دا مچولې ده، دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوه خو چې یو لسمه ورکي بر د جنت توتی شو، او یو لسمه به ورکې بیا چاله د هغې خاص اډې دي. تاسو خیال ښځې چې چرګې لاندې هګۍ ږدي 11 هګۍ کېدي، وایي چې دا یو د 11 د ځوان ده. دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درننه ایستي دي د خپلو خېټو دپاره. مونږ خلقو د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانه لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یې. د ایمان تقاضې به ګورې خلاصې کې بالا خالی امنا خو به منافقانو پیغمبر ته وي. منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې، په قیامت مو ایمان راوړې، لیکن وما هم بمؤمنین. اے پیغمبره دوکه په نشه دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علی یخادعون الله والذین آمنوا، دوی خدای لا او اهل ایمان والاو ته دوکه ورکوي په دې لفظ. تاسو نه ځان خلاصئ. نو خالی امنا خو منافقان هم وي، په امنا کار نه دي. عزیزانو حدیث کې راغلی دي چې سائل چې ده دا برټې نه، اول خو سوال کوونکو ته سړی توپ پکار دی چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو دی به ګرځي سوالونه به کوي، نو دې ته هم سړی توپ پکار دی. لکه دې میاشتې کې تاسو وګورئ لوی لوی ډډې به ګرځي، سړی به راایثار کي او ورته به وایي مونږ طالبان یو. نو پروسه کال یې هسې مزې دپاره یو نه ما تپوس وکړو، ما نه هم ګیره سپینه وه. نو مالې ته طالب یې؟ ویلو طالب یم. مال څه کتابونه ویلې؟ خلاصه ویما. نو خلاصه بالکل هغه اولنی کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باس دی. نو مال دا دومره عمر چرته وي؟ ویل طالب هم دومره عمر کنه. مال خلا خلاصې نه وته نه. الله بنده دروغ ولې وي؟ دروغ مو خدا وای چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ټیک ده، او دا مو وای چې طالب ما. نو یو خو دې سوال کوونکو تم سړی توپ پکار. ها جی د خدای نوم یې واغسته او تا ورته چې ځکه نه تیریږه مخکې تیر شه. که د دغې خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې جی غټ سړی و نو ځکه یې ماته غټ او مانده خبره نه ده. زما نوم یې درته اغستی و او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي چې سائل تش مست نوا که نور څه درکرنی د ګډوري چرته سوي نو کې درکره پرتیم ولی ورک. دومره قدر وشو. نو سوال دلته د هغه سائل نه دی، سوال د هغه نوم دی چې کوم نوم یې ستا مخکې واغست. او هغه سائل چې دی دا ضروري نه ده چې مسلمان دی وي، سیک دی ولی نه، هندو دی ولی نه، هر څوک چې خو چې درته ودرېده
نام د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی. اغا هم ستا غوندې کولی شي چې جیب کې پیسې وي، مالداری کی، دولتمندی کی. جنازه کې یو دغه ولیدو، یو افسر د پاکستان، ناغه جنازه چې کېده نو دسې لري ولاړو، جنازه یې ونه کړه. خیر چې ما ترا ملاو شو مالوي او دستې نو وی خندل، وی یاره جی بس برابر نو منو، مال یو ټکی درته کومه، زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه و، خدای دې وبخي. هغه یو بل سړی ته आवाज وکړ، ماسخوتن ټیم وویل پلانیا راځه مونږ تیار دی. هغه ورته لوزګار نه یم، ورته خدا کتن نمو مونږ ته وزګار نه، نو د قیامت په ورځ بس تا بخنه تم خدای وزګار نه. نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي، نو قیامت کې بس تا بخنه تم خدای برابر نه. څنګه چا سره وکي هغه څه به در سره کی. نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای. قیامت کې به یو ډله داسیم وی چې د قبر نه راپاسي، نو د خپې به نه او لاسونه به هم نه او پسترګو به مړوندي، په غوګونو به هم کون وي، یو ګلوله غوندې به داسې رغړي او شام ته به رواني الله ته د حساب دپاره. یا ربا دا کم خلق دی؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خپو به کنجرتوب او ډمتوب پسې ګرځېده، په دې سترګو به ډمتوب کتلو، په دې غوګونو به ډمتوب اورېدو. دا خلق حدیث کې راځي لا يجتمع امتي على الضلاله فان اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني. زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کوم ځای گمراهي کیږي. که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کوم ځای گمراهي کیږي، سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زما نه بیزار. زما د ګوډو کې درد دی، پلاره چې زم لږ تکلیف سره زما څوک مې وګوري، ښځې هغه ورځ یو بوډای وکتم، ما ته وایي چې آی های استاد زه خو تا ګورم ګوډ ګوډ روانې، هغه پلاني زیارت له نه یې تلې. څوک وایي چې هغه پلانې اوبه دې نه دي څکلي، څوک څه وایي څوک څه وایي. اوس زمونږ خلق و اعتقاد داسې ګرځېدلی دی چې مونږه د الله نه بروسه اوچته شوې ده. یو دی علاج، یو دی دم. دم هم په اسلام کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق مارو چی چلو، نو پیغمبر الحمدلله دوا لسته او په چوف کړي نه، نو دم په اسلام کې شته. یو د علاج دارو، بیمار شي دارو خورل، دام پیغمبر دارو خورلی دي، علاجم په اسلام کې شته. د دینه سیوا خبر تا ورشه چې دی به زما د خپې ټیک کی، که د سړي دا عقیده ای چې زما دا باد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیک کوي، نو تله مسلمانی او راشي ته کافر. دا زمون خلق اوسم د دې د دماغ اپریشن نه دی شوی او نه د دماغ اصلاح شوی. کله چا دا عقیده چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی، دا خو شرک دی. مرض یو بزرگ مړو، مرګ نه پس په قبر کې خدای راونیو، ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو، ټول عمر چې راوینیو یا الله ما څه کړی دي، ویل تا یو شپه پیس کلیو پای او د شپې د خېټه کې درد شو، نو سحر دی مریدانو ته وی چې بیګامي پیس کلیو هغه پایو می خېټه کې درد کو،
نو خېټه کې دې درد کړي ما او تا نسبت پيو تا وک نو تا شرک کړی دی په خپل ذات قسم کړي پرې نو موثر حقيقي په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات